نن پر ریل لایف ډرګ سنټر چاپه دا دغه چاپه کې به تاسو ته د دې سنټر حقیقت ښایو چې دلته څه کېږي څه نه کېږي نو راځئ موږ سره د کیمرې د لارې. یاره جی میاش مې وشوله. جی ګیره دې پرېښې ماشاءالله. ماشاءالله. واپس خو به نه خرئ؟ نه. مبارک دې شکیله ډېره مزل څه خدای دې. بیا راته ووایه دلته چې ته رالې څه تکلیف و درته ړومبو ورځ؟ یاره لومبی چې زه رالم نو داسې 15 ورځې ګډ وډ وم هغه دماغو کې د نشې هغه دغه و که نه هغه اثراتو نو لکه کور پسې به هم دغه وم او نور به هم ګډ وډ وم او اوس ماشاءالله بس ښه ټیک یم. علي شاه خو ماشاءالله ډېر تکړه هلک دی لکه شروع کې انسان په نشې دماغ دغی که نه انسان ته پته نه لګي خو چې کله ورو ورو ریکور کېږي نو د هغه مونږ ته ورو ورو هغه کمې خوبۍ چې پکې دي هغه ښکاره کېږي که نه ټیلنټ ډېر زیات هغه دی پکې که نه نو انشاءالله اوس خو ریکوري ښه روانه ده او وخت هم ښه تېروي لکه بل لمونځ کې هم دغه نه کوي بد اخلاقي هم نه کوي اوس شروع ډېر زیات تنګ و که نه. څومره وخت ته تکلیف یاره تقریبا د هفتې پورې ډېر ګډوډ و یو هفتې پورې ډېر زیات لکه کله به جړل به کله به چې کوم نه وروره دا کومه سر ماتوم کله به ورګه زه کور ته لاړ شم دا به کوم که نه دا زیات تر خاص که دا غونډه کوم چې اډکټډ خلک ته غونډه کوي که نه خو لکه دا شکر دی بیا ورو ورو کور شو نو اوس الحمدلله داسې دی چې زما په نظام 50 نه 60% چې کوم دی دا کور دی. سلامونه مې ومنئ ملګرو ستاسو ورور جلال صافي ما د ډیلی خیبر نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا راسره کریم استاد دی. کتونکو د نن نه تقریبا میاشت مخکې موږ یو چاپه والې وه په یو آیس والا یو کم عمره هلک و چې هغه به آیس کل زموږ د فضل آباد په علاقه کې و د تخبې تحصیل سره د هغه تعلق کورنۍ انتهایي غریبه وه کور والا ترې تنګ و چې څه دیاړي مزدوري به یې کوله هغه به یې په آیس ورکوله په یارانو دوستانو به یې مسکل نو د هغه کور والا سره زموږ بیا رابطه وشوه بیا یې ریل لایف ډرګ سنټر چې کوم یوسف خان دی هغه سره موږ رابطه وکړه چې یاره دا ملګری به موږ سره ته اوچتې او د ده به پري ټریټمنټ کوې نو هغه خبره زموږ ومنله رالې میاشتې وشوه اوس به ورځو ریل لایف ته ډرګ سنټر ته چې دننه څه پوزیشن دی د هغه هلک څه پوزیشن دی نور دوی څه څومره مریضان دي دوی د ډاکټر یا د دې ډرګ سنټر دننه د چې کوم مریضان دي کوم پیشنټ دي کوم نشیان دي د هغوی علاج څنګه روان دی دلته علاج معیاري دی که نه دی خوراکه څنګه ورکوي کانه پینا د هغوی سره سلوک څنګه دی نو کریم استاد ورځو به دننه راځئ چې ځو ورځو دننه زموږ نن په ریل لایف ډرګ سنټر چاپه ده دغه چاپه کې به تاسو ته د دې سنټر حقیقت ښایو چې دلته څه کېږي څه نه کېږي نو راځئ موږ سره د کیمرې مین ګیټ بیرته شو کتونکو اوس ورځو دننه. السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ ټیک ټاک دننه به کوو بس ګاډی دننه کوو کتونکو راوله ګاډی دننه ورځو تاسو ته ښایو چې ډرګ سنټر کې څه روان دي نو موږ سره اوسئ. کتونکو د جمعې ورځ زموږ خو جمع کړې وه خو دلته جمع ولاړه ده نو بخښنې سوی یم چې دغه ویډیو به کټ کېږي هلته هغوی مونځ کوي د مونځ نه پس به بیا هغوی سره ستاسو ملاقات کوو دغه ډرګ سنټر والا سره جمع کېږي د جمعې ورځ د چې مونځ وشي نو بیا به یوسف خان چې کوم د ډرګ سنټر آنر دی هغه او چې کوم نور پیشنټ دی هغوی څه خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو دننه رالو ډرګ سنټر ته ریل لایف ډرګ سنټر چې کوم پیشنټ موږ دوی ته حواله کړی هغه سره میلاو شو یوسف خان سره میلاو شو نو ټیم کې ما تاسو ته وایي چې یاره موږ ریکارډینګ بند د دې وجې کوو چې دلته جمع ولاړه وه جمعې ورځ به دوی مونځ کوو نو واپس هم ریکارډینګ سټارټ کوو ورځو به یوسف خان سره هم خبرې کوو چې یاره دغه مریض څومره پورې واپس ریکور شوی دی هغه سم خبرې ترې کوو چې یاره دلته ډرګ سنټر کې د ده سره سره یا د مطلب د ده ټریټمنټ ښه روان دی ښه نه دی کانه پینې څنګه د رهایش یې څنګه دی نو دغه یو څو خبرې کوو دوی سره چې یاره موږ مریض دوی ته حواله کړی څه پوزیشن یې دی ډرګ سنټر والي سره نور هم تاسو له معلومات درکوو که نه یوسف خان سره خبرې اترې کوو د علي شاه والي سره یوسف خان د ټولو ناول ډېره مننه مهرباني الله مو خوشحاله کړي چې دونه راغلی او زموږ تپوس هم وکړو علي شاه خو ماشاءالله ډېر تکړه هلک دی
لکه شروع کې انسان په نشي دماغ دغې کنه انسان ته پته نه لګي خو چې کله ورو ریکور کیږي نو دا غمون ترور هغه کمی خوبې چې بکی د راخاره کیږي کنه ټایم ټیلنټ ډیر زیات دغه دی پکې کنه نو ان شاء الله اوس خو ریکوري ښه روانه ده او وخت هم ښه تېروي لکه بل مونځ کې هم دغه نه کوي بد اخلاقي هم نه کوي اوس شروع ډېر زیات تنګ و کنه څومره وخت ته تکلیف یاره تقریبا د هفتې پورې ډېر ګډوډ و یو هفتې پورې ډېر زیات لکه کله به جړل به کله به چې کوم نه وروره دا کومه سر ماتوم کله به ورګه زه کور ته لاړ شم دا به کوم کنه دا زیات تر خاص کر دا غونډه کوم چې اډیکټډ خلک ته غونډه کوي کنه خو لکه دا شکر دی بیا ورو کور شو نو اوس الحمدلله دې سره چې زما په نظام 50 نه 60% چې کوم نه دا کور دی کنه او نور به ان شاء الله خوشي خو لکه خاص کر دی کې من دا خبره کوم میډیسن خو ځان سم پیشنټ ډیر دي کنه چې دی کې غیرت راشي چې دی کې غیرت رااله ان شاء الله سبو سره میډیسن دا چې سبو غیرت چې نو دوی به ټول عمر ژوندۍ خشي ځکه چې ځواني د بچی دي کنه نو موږ چې دی خي نو تاسو هم خوشاله موږ هم خوشاله د مشرب هم پوره منی د جګړې مګړې هم ني او ټول کورنۍ به خوشاله دي دا راته وایي چې تاسو سره دا وخت موجوده په دې هسپتال کې څومره مریضان اډمټ اوس 42 دي تقریبا 42 پیشنټ سره دي کوم علاقو دي یاره مختلف دي چې موږ سره ټیکسلا شته پېښور شته سقاکوټ شته تخبی شته لونخوړ کاټلنګ سایډ شته کنه د مختلف ایریاز دي پېښور پکې هم پکې ډېر دي موږ سره زیاتره پکې څومره عمر والي دي نوجوانان یاره زیاتره پکې نوجوانان دي جی او دوی خو به تاسو وجه معلومو چې څه وجه راوختي سوي زیاتره څه خپل مرګرتیا شي غلط ماحول شي او ځینې کندې د مور او پلارم کمی په دې باندې نظر صحیح نه ساتي کنه که پری هاند ولا ورکې نو چې هغه خپل څه مرزي هغه کوي کنه نو مین غلطي خو زموږ د معاشري او خاص کر زموږ د دې کم د زموږ ماحولیت کم شروع دي دلته کنه نو دا بالکل لکه غلط طرف ته روانه ځکه چې څه خو نشش ولا څه چې کوم د انسان هغه کم عمر شي سوچ پوخ نه کنه نو چې څوک د کمال اخی په طرف باندې زی نو مین مقصد هم زموږ دا چې د معاشري د نوجوانانو ته لک شعور راشي چې دا خلک څه کوي او دا زموږ د نوجوانانو په کوم طرف باندې روان دي ان شاء الله د لپاره به موږ خپل یو مهم شروع کوو د میډیا په تر باندې خاص کر کوم ادارې چې دی په تر باندې ځکه چې نوجوانان ډیر زیات غلط طرف ته روان دي هر یو کو ریجکټ شو کنه دا ایسو دغه نه نو موږ هم دا تاسو ته ریکوست چې دا شانتي موږ سره نور خلک هم دي چې موږ یو خپل یو تنظیم برابر کو اجتماعي او د دې خاص کر یوازې نشانه ډیر بد اخلاقی هم ډیر زیات دي او جیاونه موږ چې مشري او کشر په ځای باندې پاتې شي یو بل عزت پاتې شي ان شاء الله کتون کو خبره کومه د چې کوم دا کوم رہی کنه مطلب 18-20 نه کم ملکان دي زموږ نوجوانان دي د دې مثال د مخامخ بوټي ولاړ دي کې راشنی چوکي د شنی چوکي دا چې کم سایت ته تاوي نو د تاوي مطلب نه دا چې په کوم عمر کې د تربيت خو کې خ سایت ته دغه کې نو د ماغه سایت باندې کپات شو نو د ټول عمر خي کنه د کله پوښ شو عمر ته ورسېدو او به ته په نصیحت کې یا خ سایت ته راکاږي نو دا به و چې چوکه چې به چې د یو سیټ ته ماته نو د دغه کې ماته کې چې تاوي نو په کوم عمر کې د خپل بچو باندې نظر ثاني او کې لاپروايي مکوي آیسو 400 چې څومره نشي دي کنه نوې نشي روزي دا زمونږ استادو کلی علاقې ته وتی بلکې ګیټ ته لار راسي دا چې خلک شته به زميره خلک په پښتنو کې وسوم شته چې هغه د خپل بچو د پاره پردي بچي غر کوي نو دا خلکو خپل بچي وساتي بل ماسختن جمع نه پس د خپل ګیټ بندوي خپل بچي بار مو باسي چې کم عمر بچي دي تاسو بار ته مپرې دي ځکه چې د غلطو خلکو په لاس ورشي تاسو به کتلی د سوشل میډیا د لارې ډیرو کم عمر خلکو د نشي د لاس به خپل مور او پلار وشتل راځم بسب خان اخر یو میسج لم تاسو د ټولو کتونکو په نوم باندې چې تاسو ته پیغام درکې به لشاسه یو خبرې کوو به بل پروګرام سره ترسو بسب خان ډیر کتونکو دا وخت تاسو ګوري نو میسج ولا زموږ د ډیلی خبر خلار مې میسج هم دا یو میسج دی چې بس خپل کشرانو باندې نظر ساتي او کشرانو له دا پکار چې د مشرانو عزت کوي چې تا ته مشر یو خبره وکي نو ته داسې مکه چې خپل غزين استعمال کوي خپل عقل استعمال کوي نه هغه سوچ کوي هغه سره بهتري خلک دا مشهور او محرم د کنه چې سره پلا ډیرم غلط چې خپل بچی له غلطه نه خوخي کنه نو زمونږ هم د ریکوست دي کشرانو چې یو بل عزت کوي او د خپل مشرانو چې کوم خبره هغه مانی او دی غلط موازنه چې معاشره هغه معاشره د خلک چې کوم دي بدل شي دي نو موږ چې معاشره پوره من شي نو موږ د بل عزت توجه کیږي څه باندې کیږي ډیر مهرباني کتونکو نمبر په سکرین چلیږي د ریل لایف ډرګ سنټر چې دا کوم نمبر د چا په علاقه کې مداسي سوکي چې هغه په دغه غلط سیز راوختي نشي ښکاری نو راوستي شي ریل لایف ډرګ سنټر ته د ریل لایف واپس به بحال کیږي علي شاه ولا علي شاه څنګه خیر دې شکر دې امن دې خیر نه دې خیر دې شکر خبر عام صورت دې وشو یاره جی میاش مې وشو جی ګیره دې پرېښه ماشاءالله بس باندې خره نه مبارک دې شکر ډیر مزار څخه خو دې دا راته وای تل ته چې تراله څه تکلیف وته تړمور یاره لومبه چې زرا ادم نو د سپین د شپږ ورځې ګډ وډو ما غ دماغو کې د نشه غ دغه کنه غ اثرات نو
لکه کور پسې به هم دغه وم او نور هم ګډوډ وم او اوس ماشاءالله بس ښه ټکي مخ برابر یم الحمدلله ښه سور یم زودست شکر تکلیف ته دلته څه شته کانه پینه ښه ملوي ښه شکر دی کانه هم ښه مزیداره ملاویږي او ښه برابر سیستم دی جی دا ستا خو به ډېر ملګري مو د دغه نشې که نه وو که نه جی دغه ملګرو ته یا نور داسې خلک چې هغه نشه کوي هغوی ته څه وایي چې یاره دغه څیز ښه دی که نه هغوی ته زه ریکویسټ کوم چې لکه په وخت باندې ځان له غم وکړي علاج وکړي یا رنګ کوي یا دغه کوي که نه نو لکه دومره به چې وروسته به ورته بیا څه دغه نه وي که نه ورځ ته ورځ چې لکه سړی یو ورځ دغه کېږي نو هغومره سیستم نور هم خرابېږي بس دغه ریکویسټ مې دی ورته هغه ژوند کې خو نه وي خوشحاله دی دې کې ډېر خوشحاله یم دا صحیح زندګي ده په دویم ځل چې راته لکه زندګي میلاو شي دعا به کوې تاسو هم ډېره شکریا ادا کوم او دوی ته هم دعا کوم لکه سور شکر دی او ښه برابر یم الله به انشاءالله تا واپس ریکور کوي زه به دیاړي مزدوري خپل محنت مزدوري به کوې انشاءالله انشاءالله وعده ده وعده ده انشاءالله کتونکو بس دغه قاري صاحب ولاړ دی دلته دوی جمع ورکوي که نه دلته امامتي کوي دي نو دوی سم یو څو خبرې کوي قاري صاحب لږ رامخکې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او د دې بېلارو خلکو تپوس هم وکړو او بله خبره دا ده چې هر یو سړي ته نن سبا پته ده چې نشه یو قبیح لعین او حرام سیز دی او د دې نه ځان ساتل پکار دي کله چې سړی په دې باندې اخته شي د مشر تمیز پکې ختم شي او دغه شانتې چې د مونځ ټایم شي نو د مونځ نه خبر د الله تعالی د حکمونو نه خبر د خپل آخرت د سوچ او فکر نه خبر د بچی نه خبر مور او پلار نه خبر او دماغ سونی د هیڅ سنه سړی نه خبر لکه سړی به داسې وي چې په هوش کې نه نو عزتمندو خبره دا ده چې د خپلو کشرانو باندې خیال وساتو او د داسې قبیحو محفلونو نه او د داسې نشو نه د داسې خرابو مرګرو نه موږ خپل کشران وساتو په هغې باندې خیال وساتو آیا زموږ دا بچی دا چا سره میلاویږي کومو محفلونو ته ځي و خپل بچي باندې لږه دغه شانتې د هغې نظرثاني وکړو او خپل ماشومان چې کوم دي دا په مدرسو کې داخل کړو او دیندارۍ طرف ته راوړو د خیر مور او پلار به په دې باندې ګناهګار چې یاره ولې چې حدیث شریف کې راځي وایي چې تاسو په خپل کور والاو باندې لاټي دا د بره ساتئ مور او پلار چې کوم دي دا په خپل اولاد باندې لاټي د پاسه ساتي او دا لاټي د دې دپاره داسې ده لکه څنګه چې د پټي دپاره د بوټي دپاره اوبه څنګه دغه شانتې د مور او پلار د قار او د غوسه د اول ټکول دا د بچي دپاره دغه شانتې مفید دي نو چې بچي خیال څوک ونه ساتي مور او پلار خیال ونه ساتي نو الله پاک به هر سړی دا سوچ فکر کولی شي چې یاره الله پاک به د قیامت په ورځ باندې دې خامخا رانیسي چې تاسو خپل بچي خیال ولې ونه ساتو داسې محفلونه ولې ونه ساتو نو دا خو ظاهره خبره ده ډېره مهرباني کتونکو بس اخري کې یو خبره کوم بیا به دا پروګرام ختمو ما تاسو ته وړاندې مې چېرې په خپلو بچو نظرثاني وکړئ صرف ډېر بخښنې سوی یم چې صرف بچي راوړل نه دي ګورئ دا ډېر ګران کار دی بچې کامیابول هغه مقام ته رسول د هغه ذمهواري سر ته رسول چې کومه په تا باندې فرض ده په حیثیت یو پښتون او یو مسلمان په تا چې کومه د بچي ذمهواري ده نو دغه سر ته رسول هم دي د خپل بچي ښه پرورش وکړئ که پرورش یې ونه کړو نو په سارا کې رالوی خر او ستا په بچي کې به بې پرخ نه به نه مور پیژني نه به پلار پیژني نه به په معاشره کې چېرته مولا پیژني نه به عالم پیژني څوک به هم نه پیژني د چا خاطر به هم پکې نه تمیز به پکې نه په دې معاشره کې به هغه داسې ژوند تېروي لکه خر نو د خپل بچي ښه پرورش وکړئ ښه دین طرف ته مایله کوي بچی هم سبق وي د سکول ټیک دا که نه وي مدرسه کې داخل کې عالم ته جوړ کړئ هغه ستاسو د هغه دنیا ګټه هم ده خو نه چې تاسو پسې پړی ورسس کې هغه د غلطو خلکو په لاس ورشي او د معاشرې دپاره هغه ناسور جوړ شي ستاسو د کور دپاره ناسور جوړ شي نو د خپل بچي ښه پرورش وکړئ مین خبره د پرورش ته چې بچی دنه لږه خوا دې خوا شو نن سبا داسې ځناور راوتي چې بچی دنه په لاسو کې واغست نو بیا ستا په لاس نه راځي څنګه چې ما وړاندې دغه شنې لښتې خبره وکړم هغه مثال دی چې بیا پوه شي که بیا یې ته راتابع ښي سایډ ته نو بیا هغه ماتېږي خو واپس ټیک کېږي نه تر بلې پروګرامه پورې خپل کوربه جلال صاحب کیمرمین تلاوت شاله اجازت ورکړي ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله پاک